ایمان ما اسلام بادشاہ ز جامرود سیمې ضلع خیبر سره تعلق لرم. موږ چې کوم د خدمت ته مخ شو او کوم جذبه به موږ راپورته شوه دا خو زه وایم چې افغاني ماشومه وه کائنات یې نامه وه چې هغه مور و پلار مطلب بډر کې ورته اجازت نه میلوېدو ویزې مسله ورته پاسپورټونه یې نه جوړ کړي هغه ماشومه دوی یوې عام زنانه ته حواله کړې وه او د ماشوم علاج شروع شو. بس علاج شروع شو نو ما په سوشل میډیا د ماشومې یو پوسټ واچولو. ماشومه 26 دن په هسپتال کې پرته وه. په 26 دن کې 16 لک روپیو له موږ امداد وکړو. په 16 لک کې تقریبا هسپتال په دې باندې 4 لک روپۍ خرچه راغلی وه. هغه ورته هسپتال فری کړی مای ډېر وزرا او ډېر مطلب لارو بارو خلکو د خبره بیخي راواغسته پښتنو عام خلکو پښتنو نه ډېر په خبره کې موسه پنجابیانو د سره بیتي وکړي چې هغه یقیني هسه هغه مولا راکړې پیسې هم راولګړې وویل چې دا ماشوم مونږ خپلو دغه ماشوم مونږ هغه کوو نو هغه ماشوم الحمدلله بس حده پورې سټیبل شوه او نیو ته مې حواله کړه بیا هغه پیسې مې ته حواله کړې غونډې الحمدلله په باندې یې پلار زړه مریض و زړه علاج یې په باندې وکړو الله تعالی هغله اوس یو بل بچی ورکړو د یو لوري وه خو الله تعالی په هغه باندې یو بچی ویلی ورکړو چې په پیسو باندې به جل آباد کې زړه علاج وکړو و دی خو هر څه نه غورځېدلی و مطلب بېسوره و روزګار و هر څه نه بس دا سټرګل موږ روان کړو موږ سره بیا ډېرو خلکو راته وویل چې یاره ته دا کار مه پرېږده نو الحمدلله بس زما د کار ته کار وویلو و توجه مې ورکړه نو ما په وجه باندې ما کوشش وکړو چې زه ویم چې ما وجه باندې نور داسې په علاقه کې نور اسلام بادشاه هم پیدا وشي چې علاقه وکړي علاقې خدمت وکړي د سوشل ورکران سوشل اکټیویټي روانه کړي الحمدلله چې موږ دا بنیاد کېښو نو په ما پسې الحمدلله چې ډېر زیات په هر علاقه کې اوس داسې لوکل کسان ووتل چې هغو الحمدلله فاونډیشن کولاو کړل او علاقې خدمتونه شروع کړي او ډېر په ښه طریقه باندې روان دي. تېر ځل چې لاکډاون و کائنات نه بعد لاکډاون د کرونا بیماري راغله نو الله مدد و نو تقریبا ما 300 کورنو ته خوراکه ورسوله ما سره پیسه مونده پرتی 3300 کورنو ته ما خوراکه ورسوله 4 مې کورونه جوړ کړل ماشاءالله یتیمانو چې هغو په کیکرو کې اوسېدل زه مې د چوپړي جوړې کړې وې 4 مې کورونه جوړ کړل الحمدلله. نن سبا حالات کې ما سره 14 ماشومان یې مدرسې چې هغه رجسټر دي هغو هره میاشت ما فاونډیشن نه هغو فیس هغو کپړو هغه د خرچه وي تقریبا 127 نه واخله تر 158 پورې دغه هغه مې ګنټي ته ځکه وکړه 158 پورې چې دا ما سره یتیمان رجسټر دي دغه له هر منځ زه خوراکي سامان کوم 14 زنانه چې هغه زه هغه ته ډاکټرانو لیکلي چاته 4000 روپۍ ستند او چاته 3000 روپۍ انجکشن دی ډوکیو بل شوګر انسولین ستنی وي هغه له زه هر میاشت کې دا انجکشن هغه پروواید کوم یا ما سره چې کوم ټیم دی الحمدلله کې سر ساجد ذوالکفل دا مې ما سره ډېر ایکټیو په هغه کې مطلب خدمت کې الحمدلله. بل 7 داسې ماشومان دي چې هغه موږ په علاقه باندې یو داسې عجیبه شان بیماري راغلي وي چې هغې ته هایدروکورټیسون فلورینف 2 قسمه یو کپسول ورکېږي ماشومانو ته دا امپورټډ کپسول دي بهر ملک نه راځي کینیډا نه پاکستان کې لنی ایجاد شوي په وخت کې لږ ارزانه وي په 2200 یو پلته وه او بوتل خو 5000 روپۍ وو خو اوس 9000 ته هغه ورسېدو چې کومه ټبلیس بوتل والا و پلته 5000 ته ورسېده خو دا الحمدلله ساده ماشومان زه دا لول مو دو روان کړی هره میاشت دا ګولۍ زه ورته پروواید کوم په دا بیمارۍ کې مو خپله بچی د هغه هم کې مبتلا دو چې هغه درد یې رسان په زړه کې وي نو هغه بیا بله محسوسوي نو ما باقاعده الحمدلله ډاکټر جانزیب ته او بل چې کوم چلډرن سپیشلیست دلته نمای زی نمو ته دغه ته مو باقاعده ویلي چې هایدروکورټیسون فلورینف داسې مریضانو چې نو هغه ما نمبر ویله ورکوه ما سره رابطه کوه الحمدلله 7 ماشومان داسې ما سره رجسټر شو چې هغه خالي بټري کې 14000 روپۍ باندې هره 2 میاشتې پاس ټیسټ کېږي هغه هم زه ویله کوم بل د کپسول ګولۍ دغه هم زه ویله کوم بل دا خدمت روان دی الحمدلله. دا زموږ علاقه خو یو جنګ زده علاقه ده آی ډي پیز دي ټول خلک زموږ په علاقه کې تقریبا په 100 کې 80% 85% خلک متاثرین دي تیران راغلي دي په دا ریلیف کې چې موږ سره ډېر مدد څوک کوي موږ الحمدلله اورسیز پاکستانیان دي چې هغه موږ علاقې خلک دي ډېر مدد موږ سره کوي ډېر لاس راس راوړي ډېر د کوم لوکل بزنس کمیونټي دو
الحمدلله هغه موږ سره ډېر مدد کوي. اوس الحمدلله دا سوشل میډیا او الکترونیک میډیا راوته نو د سره د خلکو ته موږ سفر ته موږ بزنس کمیونټي خلکو ته موږ د لکې دغه فیس معلوم شو ته وخیلو چې موږ په لګه کې دومره غربت ته دومره بد حال تیرې خلک نو الحمدلله هیڅ هم لاس نه اخیستی هر سړی خپل مطابق مدد کوي. لکه چې یوه کونډه وي نو اول خو موږ کوشش کوو چې دا کمې کونډې زنانۍ چې دا کور نه ونوځي. بل د نن سبا الحمدلله موږ ته مخکې خبرو کې دا و چې هر یو انسان او بل موږ پښتنو زړه دردېدونکي خلک دي هغه په کلي کې بله ښځه جواب راوړي. مثال کې طور پر یو بل هغه ته هغه ښځه خاوند ته وایي چې یاره په کلي کې هسې یوه ښځه ده او ډېره په بوره حالاتو ډېره په بد حالاتو نو هغه الحمدلله بیا سې موږ شاندې ملګري ته سوشل ورکرانو ته هغه نشاندهي ویرېږي چې داسې به زنانه ده خوراک تکلیف دی ورته بیماره ده هسپتال کې څه ټیسټونه څه مطلب میډیسن یې په پینډینګ باندې نو هغه موږ له داسې ډېر موږ له هغه راورسېدل الحمدلله. موږ داسې زنانه هم رسېدلي داسې هغه هم تللي چې هغه الحمدلله موږ وداوټ کیمرا بغیر هغه نه موږ د کم دو علاج چې څومره ایکسپینس دی میډیسن دي ټیسټونه دي هیوي هیوي ټیسټونه دي هم تر دغه پورې چې ایم آر آی پورې موږ الحمدلله دغو داسې کونډې زنانۍ چې هغو ډاکټرانو ورته لیکلي میاشت مخکې 2 میاشتې مخکې هغه ونشي اخیستلی نو موږ دغو ته ریلیف په دا طریقه باندې رسولی الحمدلله. موږ ډېر ښکلی سیټ اپ جوړ کړی چې څنګه په 13 روژه کې هم چلولی و ځکه چې دا خو موږ ایکسپیرینس کې وشو پته راته ولګېده چې دا خلک څه غواړي او دغو ته څه ریلیف رسول دي. موږ خو رشن هم تیار کړی پیکیجونه چې کوم موږ سره رجسټر دي کم رجسټر نه بهر خلک دي داسې سپینګیري چې هغه په روژه کې مطلب مزدوري نشي کولی او دیاړې والا خلک وي چې هغه په کورونو باندې شي نو الحمدلله هغوی لپاره موږ ښه مضبوط رشن سیسټم جوړ کړی چې هغه روژې میاشتې نه بغیر مې باندې کار کېږي. بل وسره مخیر حضرات طرفه موږ له داسې تیاره جوړې هم راغلی چې پیزار هم راغلل او نورې موږ د جوړې شروع کړي یتیمانو لپاره ماشومانو لپاره چې چا والدین وي او مزدوره وي بیماران وي داسې ماشومانو لپاره سپینګیري او بچي چې وي لمسي چې وي دغو لپاره موږ شروع کړی دی نو انشاءالله روژې لپاره موږ خپله ترتیب نیولی څنګه 13 روژه کې خدمت موږ کړی و همداسې خدمت په دا روژه کې موږ انشاءالله کوو خلکو ته ریلیف رسوو انشاءالله. امیرزاده صاحب الحمدلله موږ ته وویل چې دا 3-4 سال چې کوم موږ دا لیول روان کړی دی خو الحمدلله موږ یو داسې مطلب یو غریب چې وي ضرورتمند چې وي بیوه زنانه وي یا یتیمان ماشومان وي چې هغوی موږ نه څه غوښتي خو دا الله تعالی مهرباني چې موږ هغه مایوساني ته وګرځولي ځکه چې دا مخیر حضرات دي چې کوم دا بزنس کمیونټي واخلي کم اورسیز موږ خلک واخلي دغه الحمدلله موږ سره ښه مدد کوي فیوچر کې یو موږ سره کوي او راسره کړی هم دی انشاءالله خو موږ انشاءالله مایوسه څوک نه ګرځولي که هغه په عرض کې وي موږ نه یې کړی وي چې مطلب دغه ترتیب هم تر دغه پورې چې موږ الحمدلله دا سیسټم روان کړی دی چې په جام کې څومره ډاکټران دي که هغه ډاکټران دي چې هغو پیشنټ زیات وي دغو ته میلي چې ګوره داسې یو غریب مریض یې راشي ځکه چې مریضتیا کې خو بس ضرورت وي انسان ځان رسوي ډاکټر ته چې هغه دوایي وصل لري فیس وصل لري نو الحمدلله مو هر یو ډاکټر چې کوم موږ داسې غټ غټ ډاکټران دي هغو ته مو الریډي په اډوانس کې 25,000 روپۍ مې ایښي دي چې هغه باندې هغه میډیسن او هغو دا فیسونه دا سلسله روانه وي هغو باقاعده مال هفتې په لیول باندې مال حساب راکوي چې کوم ته مو د روپۍ ایښي الحمدلله په هغه روپۍ له مو نه کمې شوي چې کومې 25,000 روپۍ مو ته ایښي دي الحمدلله روپۍ مو نه کمې شوي روپۍ نور زیاتې شوي دي عمده ډاکټران کې ګوره مدد کوي په روپو کې روپۍ اچوي بغیر بکسې نه بغیر هغه نه ځکه چې هغو ته پته ولګېده چې داسې خلک راځي چې هغو سره فیس روپۍ نه وي هغو سره میډیسن روپۍ نه وي هغو سره ټیسټ روپۍ نه وي خو الحمدلله عمده ډاکټران کې مدد کوي همدغه روپۍ یو په ډبل شوي ما باندې بالکل څه الزامات راغلي وو د خلک الزامونه هم لګوي هغه هم لګوي خو موږ له دا نه په کار چې ما باندې ته الزام مه لګوې زه تا ته ګورم او تا ته زه راسه چې نه بس زه ځان صفایي ده کوم غیر ده کوم نه زه ځان صفایي نه کوم ما الله ویني رب شته زه مخکې مزل کوم دغه کار لپاره الله تعالی اول انسان نه ټاکي چې انسان وټاکي نو داسې انسان ټاکي چې هغه باندې الله تعالی بروسه وي په زړه کې مخلصي وي اعتماد وي دغه شي ته لالچ نه کوي الحمدلله چا فیملی بیک ګراوند ښه وي نو دغو څور بوته ونیو ناست او دغو ته سوچ نه کوي الحمدلله پاکې زم یو چې مو فیملی لیول ښه الحمدلله موږ ته 2 وخته روټۍ خر رسي خوشحالۍ سره ژوند تېروو
نو مونږ ان شاء الله کله هم دغه یتیم حق ته مونږ سوچ ونه کوو که کله هم په ذهن کې مې الله شروع الله تعالی نه پر مازه کې دعا کوم چې یا رب العزت ته مې تکبر نه ولوساتې او بیا مې یتیم حق نه وساتې. این په زړه کې مې دا اوس وسره پیدا ما کې چې زه یتیم 2 15 شپې ګروپو ته زغال شم